نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أعمالنا من الشيطان الرجيم آدم مجاهدنا القسطاط العدل حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. باب دے په بیان د وینا د پروردگار کی چې کې به دومږ تلي د انصاف په ورځ د قیامت باندې او بېشکه اعمال او کارونه د بنیادمو او ویناګانې د بنیادمو تللی کېږي. او فرمای امام مجاهد رحم الله چې قسطاس د انصاف توي په رومي زبان کې او ویل کېږي چې قسط دا مصدر دی د مقسط او د دې معنی د العادل انصاف کوونکی او هر چې قاصد ته دې معنی د ظالم. امام بخاری فرمایي دا حدیث ما ته زما استاد احمد زوی د اشکاب بیان کړی چې هغې بیانې د محمد زوی د فضیل نه، هغې نقل کوي د عماره زوی د قعقاع نه، او هغه د حدیث نقل کوي د ابو زرعه نه، هغې نقل کوي د خپل استاد محترم ابو هریره رضی الله عنه نه. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله فرمایي چې دوه کلمې دي چې محبوبي دي رحمان ذات ته، په ژبه باندې سپکې دي او په طول کې او په تله کې درنې دي، چې هغه یوه کلمه ده سبحان الله وبحمده، پاک دی الله او حمدونه دی الله لره، او بله کلمه ده سبحان الله العظیم، پاک دی الله چې لوی دی. عزتمندو نور مشران به راځي، هغوی به خپل تقریرونه کوي، خو د هغې نه مخکې چې کوم مقصدي درس دی نو د بخاري دا آخري حدیث دی، او دا حدیث د امام بخاری د کتاب آخري حدیث دی. نو د امام بخاری متعلق باندې څو خبرې دا کولو پکاري، مختصر غوندې کوشش هم دا کوو چې په لږ ټایم کې دا راغونډ کړو. امام بخاری دا هغه نوم دی محمد زوی د اسماعیل، بخارا کې پیدا دی، د بخاري وایي. د ورکوټي اختر 12مه چې هغې د شوال وایي 194 هجری 19 جولائی 809 عیسوي په مقام بخارا کې پیدا شوی دی. او بیا د اختر په ورځ یا د اختر په شپه، د وړوکي اختر په ورځ یا د وړوکي اختر په شپه باندې په 256 هجری چې خرطنګ ورته وایي د بخارا نه بهر یو ځای دی، هلتې وفات شوی دی. نو دا د امام بخاري ټول زندگی ده چې په 194 هجری کې پیدا دی او په 256 کې سره دا وفات دی. نو 2 کاله 12 ورځې عمر دی. کتاب دا هغه چې دی د دې نوم دی عام مشهور خو دی په صحیح بخاري باندې دی، خو خپل نوم د دې چې دی الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول الله و سننه و ایامه، دا د دې خپل نوم. او جامع هغه کتاب ته ویل کېږي چې پای کې 8 مضامین چې دی چې هغه ټولې دنیا څومره مسایل دي هغې را جمع کړي. نو چې 8 مضامین جمع کړي نو هغې ته د محدثینو په اصطلاح کې جامع وایي. سیر و اداب و تفسیر و عقاید، فتن و احکام و اشرات و مناقب، چې سیرت یې پکې د نبی علیہ السلام غزاګانې، آداب زندگی، د قرآن تفسیر
عقاید ایمانیات آئنده د فتنو په باره کې خبرې احکام من روجه او زکات حج عمره دغه رنګ اشراط القیامت د قیامت نښې د پیغمبرانو د صحابو مناقب د خیر القرون د هغې مناقب آپ کې ذکر وي نو دې ته څه ویل کېږي جامع کتاب وي په دې وجه باندې دې ته جامع وي امام بخاري د خپل کتاب داسې یقیني پته خو نشته دی چې به څو کاله کې لیکلی دی او یا یې کله شروع کړی دی خو لیکن معلومیږي داسې چې امام بخاري دا خپل کتاب په 14 کاله کې پوره کړی دی او د هغې وجه دا ده چې امام بخاري د خپل کتاب د هغې زمانې د ټول نه غټ استادان غټ محدثین لوی لوی امامان په هغه دور کې 3 کسان یو یحیی زوی د معینو نا په 233 هجري کې وفات دی او بل علی زوی د مدینی رحم الله نو هغه په 234 کې وفات دی او امام احمد ابن حنبل په 241 هجري کې وفات دی او دا کتاب هغه ته پیش کړی دی نو معلومیږي دا چې دا کتاب 14 کالې کې لیکل شوی دی نو د 217 نه والا 233 پورې دا پوره کړی دی نو 14 کاله شروع یې په 217 کې کړې ده او په 233 کې دا کتاب پوره شوی دی بیا دا کتاب د ټولو نه مخکې په مسجد نبوي کې دې 3 امامانو ته پیش شوی دی داسې نه دی پیش شوی یو یو ټکی یو یو راوي یو یو لفظ په یو یو حدیث باندې بحث شوی دی د هغې نه بعد امام عراقي احیاء العلوم کې نقل کوي چې په 4 احادیثو کې چې دی نو د استاد او شاګرد اختلاف راغی یعنې باقي ټول حدیث پاس شو په 4 حدیثو کې امام بخاري یو طرف ته دی او استادان بل طرف ته دي او په زرګاو محدثین چې دی نو دا په مسجد نبوي کې ناست دي په زرګاو د یو ملا مخې ته چې داسې ګزاره حال غوندې ملا یي که نه د هغې مخې ته ملا هسې عام تقریر خو کولی شي د جنازې تقریر کولی شي ولیکن د حدیثو جرح او تعدیل نشي کولی هېڅ آسان کار نه دی دا ډېر ګران کار دی د جنازې تقریر خو هر سړی کولی شي سټیج باندې ودرېږي سیاسي تقریر هم هر سړی کولی شي کله یو غر ولي کله بل غر ولي کله بل غر ولي لیکن چې کله مدلل تقریر کوي د جرح او تعدیل سره تقریر کوي دا د هر سړي کار نه دی دا ډېر ګران کار دی نو د دې وجې نه امام بخاري چېرته د جمعې تقریر نه کولو نه چې دی نو چېرته د جنازې تقریر کوو هغه په زرګاو محدثین دي د هغوی مخې ته ولاړ دی دا خپل کتاب چې تکرار سره 9000 حدیث دي بدیږي دا حدیث برابرۍ پای کې صرف 4 حدیث باندې د استاد د 3 استادانو او د شاګرد په منځ کې خبر راغله امام بخاري هغه پاسې دو 3 استادان یې څه کړه دی پړه کړه امام عراقي نقل کوي چې امام بخاري 3 استادان پړه کړي دي د دې ونې چې کله هغوی پړه شو نو هغه ویل چې اصح الکتب بعد کتاب الله صحیح البخاري چې د کتاب الله نه پس په دنیا کې د ټولو نه صحیح ترین کتاب دا صحیح بخاري ده او دا یو خبره یاد ساتئ یو د امام بخاري مسند احادیث دي هغه بالکل صحیح دي اب پل پورې وتلی دي حافظ ابن حجر شرح نخبة الفکر کې نقل کوي چې د باقي کتابونو عام خلق دا یو خبره کوي چې را صحیح حدیث خو په نورو کتابونو کې دي بې شک او بې شبې ټول صحیح حدیث بخاري او مسلم نه دي راجمع کړي د بخاري او د مسلم نه علاوه بېشماره کتابونو کې صحیح حدیث شته خو یو شانتي نه دي حافظ ابن حجر شرح نخبة الفکر کې نقل کوي چې یو حدیث ته خبر واحد دی یو راوي نقل کړي یا 2 نقل کړي نو هغه مفید د ځوان دی یعنی پاغه فرض نه ثابتېږي پاغه واجب نه ثابتېږي لیکن د امام بخاري او د مسلم په حدیث باندې واجب او فرض ثابتېږي په خبر واحد ولی ثابتېږي وایي ځکه چې دا قرینه ده د دې خبرې چې کله د خبرې واحد سره قرینه خارجه طالبان پوهېږي قرینه خارجه موجوده شي نا مفید د یقیني نو بخاري او مسلم چې یو حدیث نقل کو دا بعینه خارجي قرینه ده چې دا حدیث چې کوم دی نو دا راوي او دا حدیث په پل پورې وته دی دا مفید د چاره مفید د یقین دی
نو بعضې خلکو به ذهن کې داري چې هغه وایي چې هلکه دا چا ویلي چې اصح الکتب نه دا یوازې دا هر چا ویلي دي دا مسجد نبوي کې په زرګاو محدثینو ویله دا د هغې نه بعد چې را روانو داسې نه یې راړسېدلې بخارا ته زما ستا په شان دي فارغ شوی نه دی چې بس پټ لاړو ګاډي ته وختو ایسته کور ته لاړو هغه مدینې نه را روان شوی دی په یوه میاشت کې نه په میاشتو کې بخارا ته راړسېدلی دی په میاشتو کې په هر پاټک باندې ورته خلک ولاړل استقبال ته په زرګاو محدثین هلته ولې امتحان اخیستلی دی بیا امتحان پاس کړی دی بیا مخکې تلی د دې بغداد ته چې ورسېد ملا علي قاري نقل کوي علامه بدرالدین عیني نقل کوي اگر که نن سبا یو پروفیسر صاحب دی یو ډاکټر صاحب دی هغه وایي چې نه دا خبره غلطه ده د سلو حدیث ولې غلطه ده یو سړی 6 لکه سندونه یادوي 22,000 متون یادوي 22,000 متون امام بخاري ته 22,000 متون یادو 6 لاک سندونه ورته یادو سند یادول ګراني وره متن یادول اساني متن خو دې ټول مقررین لورځي انما الاعمال بالنیات کم مولانا تپوس کې ورته وایي انما الاعمال بالنیات سند بیان که سند ول لورځي د دې نه خبر هم بیانوي کلمتان حبیبتان خو لورځي خو د هغې سند ول نه ورځي نو په دنیا کې سند ګران دی سند راویان سړي اسناد الحدیث رجال الحدیث دا یادول ګران دي نو امام بخاری ته 6 لاک سندونه یادو 22,000 متون ورته یادو د دې وجه تاسو بخاری ګورئ یا ویلیم دا نو بعضې حدیث 34 سندونو سره ذکر دی په 22 سره ذکر دی په 18 سره ذکر دی په 3 او 15 سره خامخا یو حدیث ذکر دی نو سندونه ورته ډېر یادو نو دا د عقل نه بعید کمه ده چې کله امام بخاری بغداد ته راورسېدو نو په بغداد کې د بغداد محدثینو سل حدیث چې کومه دی دا تار کړه راویان یې ګډوډ کړه متون یې ګډوډ کړه د هغې نه سل حدیث جوړ کړه نور بیا یې لس حدیث چې کومه دی نو هغه یو کس ته یاد کړه ویې لیکل امام بخاري امتحان علي امام بخاري ته وایي چېره دا حدیث مونږ یاد کړی دي دا ته لږ واوره دا ټیک دی که غلط دی امام بخاري ته یو حدیث بیان کو چې کله یو حدیث هغه ټول بیان کړه سل حدیث نو د هغې نه بعد امام بخاري ورته چې ختم شول چې ویل اوس ورته غوږ کېدی یو حدیث یې برابر و دل یې 10 برابر کړه بیا دل یې 10 برابر کړه بیا دل 10 برابر کړه بیا دل 10 برابر کړه سل حدیث یې برابر کړه نو په بغداد کې هم خلکو چغه کړه چې اصح الکتب بعد کتاب الله صحیح البخاري دا را روانو بخارا ته راورسېدلو په بخارا کې هم خلکو دغه اعلان وکړو نو په دې وجه باندې د اصح الکتب بعد کتاب الله صحیح البخاري الله تعالی یو ډېره لویه قوت حافظه ورکړې وه زه مختصر وایم 6 لاک احادیث و متون ورته یاد دي 22,000 سندونه دا ورته یاد دي او د قوت حافظې ذکر ته وګوره علامه مقدمه تیسر القاري او دغه رنګې سیرت البخاري عبدالسلام مبارک پوری صفحه نمبر 97 باندې نقل کوي حاشد ابن اسماعیل هغه فرمایي چې امام بخاري زموږ سره 2 ورځې ناسو د سهار نه واله تر ماښامه پورې د ماښام نه واله تر سهاره پورې مسلسل احادیثو درس روانو نو پای کې نور څه نه ویل خو صرف سندونه بیانېدل او حدیث بیانېدل 15,000 حدیث چې کوم دی په 7 ورځو کې په 2 ورځو کې 15,000 حدیث دا وویل شو نو چا امام بخاری چې کوم استاد او هغې ته شکایت وکړو چې امام بخاري خو لیکل نه کوي اوسې غلی ناست دی اسې ټایم یې خراب کو نو امام بخاری شکایت ته استاد ته ورته استاد راوغوښتلو چې ته محمد اسې ناست یې 15 ورځې ما 15,000 2 ورځو کې ما 15,000 حدیث بیان کړو تا ته پته ونه لګېده نو ورته به جواب کې ویلی چېرې ما ته یاد دي ټول حدیث راته یاد دي نو هلته واوره نو شروع یې ورته وکړه 15,000 حدیث یې ورته وویله 15,000 حدیث نو امام حاشد ابن اسماعیل رحم الله فرمایي چې مونږ خپل کتابونه راواخیستل چې کوم لیکل هم کړي امام بخاري ته هم کېښودل چې دې تصحیح وکړه اوس ته د دې تصحیح وکړه دا رنګه قوت حافظه الله ورکړې وه امام داخلي هغه استاد دی او امام بخاري شاګرد دی هدی الساری علامه ابن حجر اسقلانی نقل کوي خپل مقدمه کې شان ورشاه کشمیری مقدمه فیض الباری کې نقل کوي
امام داخلي ناست او سند بیان کو نصیب یو نمونی داغه د حافظي وګورئ چې سفیان عن ابي زبير عن ابراهيم. نو امام بخاری ورته ویل چې استاد محترم دا سند کې ابو زبیر نشته دی. نو استاد ډیر غټ استاد دی، هغه دې څه وکړي دا خو یو ماشوم دی، ځکه په هغه کې د عمر 18 سال نه کم و. نو دا 18 سال نه کم دی، نه ورته ویل چې ته ماشوم یې، ته څه پوهېږې؟ نو هغه ورته ویل چې ابو زبیر د ابراهیم سره سره ملاقات شوی نه، په راویانو کې ابو زبیر د ابراهیم په شاګردانو کې شته. نه امام داخلي پاسېدلو، کور ته لاړ، خپل کتاب یې راواخیستو. چې کتاب یې وکتلو حیران دریان شو. نو ورته ویل ته صحیح سند بیان کا. نو هغه ورته ویل چې حدثنا سفیان عن ابن زبیر، ابو زبیر نه دی، ابن زبیر دی. نو هغه ورته چې لږ ټیک وایي چې دومره تیزه حافظه، دومره زیاته قوت حافظه تعالی الله درکړې ده. د هغې نه بعد هغه خپل کتاب ورکړو، دې تصحیح وکړه، د کتاب څه وکړه تصحیح وکړه. دا شاګرد دی، دا استاذ دی، الله تعالی یو ډېره لویه حافظه الله غله ورکړې وه. په دې وجه باندې د هغې خدمت دغه دی چې نن دې کتاب ته ډېر لوی قدر دا میلاو دی. استاد محمد ابن سلام البیکندي رحمه الله د امام بخاري استاذ دی. هغه سیر اعلام النبلا علامه ذهبي په خپل کتاب کې نقل کوي چې خپل کتاب یې تصحیح دپاره ورکو. و چې کله کتاب یې ول صحیح کو نو امام بخاري چل ور سره کړی، اصل کې دې ول صحیح کړی هم نه دی. د چې وکتله چې زما استاد په دې لیکلو کې احادیث موضوعي دي او ضعیف حدیث دي پکې، او استاد محترم هغه داسې بیان کوي. نو په دې وجه ورته چې استاد محترم دا کتاب دی وران دی، جوړو مې درله نه، دا ګتې خرابې شوي دي. نو ورته ویل چې ذرا ګتې وله جوړې کړه. نو چا وله ګتې متې جلبندي برابر کړه. نو بیا ورته کېناستلو، او چې کوم حدیث باندې راوي کمزور و نو هغه راوي ورته په غاړه ولیکو چې ضعیفون، دا حدیث صحیح دی، دا غلط دی، دا صحیح دی، غلط دی، ټوله ولیکل. کله چې استاد خپل کتاب کولاو کو حیران شو ورته چې دا به د څه لیکلي دي. نو خپلو شاګردانو له چوټي ورکړه، وایي سبا به سبق وایو. د شپې ورته کېناستو چې کوم ځای کې ته امام بخاري ویل دا صحیح دی، لاندې ورته لیکل دی چې رضا فتن لم یرضا فتن، چې کوم حدیث ټیک دی نه په هغې لیکلی دی چې ځوان په دې راضي شوی دی، او چې کوم حدیث هغه غلط ویلی دی لیکلی دی ځوان په دې ناراضه دی. نو بیا به چې کله هغه حدیث وایو نو دا حدیث صحیح دی، ځوان پرې راضي شوی دی امام بخاري. شاګرد دی، خوند هم داسې کوي چې استاد شاګرد په شان کوي، شاګردانو صفتونه خو هسې استادان کوي. ځکه چې دا خو دې زمانې شاګردان او دې زمانې بچي خو دې صفت یې نه کوي، بیا تښتي نه خبي وباسي، نو برناقې به صفتونه کوي. لیکن چې کله یو شاګرد چې کوم دی هغه زمانه کې و چې استاد به صفت وکړو نو واقعي چا به شاګرد و، اب ډېر لوی کمال ته رسېدلی. نو امام بخاري کمال ته رسېدلی دی. ابو حامد اعمش نقل کوي امام بخاري په مجلس کې یو واري امام مسلم یو حدیث بیان کو، او حدیث چې کله بیان شو چې عبید الله ابن عمر عن ابي زبیر عن جابر. نه امام مسلم چې دی نه د امام بخاري امتحان یې لیکه نه. نو ورته استاد محترم وایي د دې حدیث سند بیان که متصلو، د هغې وجه دا وه چې دا عبید الله تابعي دی، او امام بخاري خو تابعي نه دی، او خو تبه تابعي هم نه دی. نو یې چېرې ده سره به سند څنګه متصل ورسره وي چې دا عبید الله زوی د عمر دا حدیث چې کوم دی نو متصل سند بیان کا. امام بخاري وخندله. نو هغه ورته ویل چې متصل سند زما سره شته، حدثنا ابن ادریس عن عبید الله، دا حدیث ما ته محمد ابن ابي ادریس نقل کړی دی. نو بس امام مسلم پوه شو او ویل چې واقعي الله تعالی ته ډېر لوی علم درکړی دی، ډېر لوی حافظه. یو ځل یو مجلس کې امام مسلم ناست دی، ترمذي ناست دی، لوی لوی امامان ناست دي، امام بخاري ناست دی. یو سړي دا مجلس چې برخاست کېږي که نه، سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا استغفرک واتوب الیک. نو د دې مجلس د برخاست کېدو حدیث چې کوم دی یو صحابي بیان، یو استاد بیان کو چې حدثنا حجاج محمد عن ابن جریج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كفارة المجلس إذا قام أن يقول سبحانك اللهم. نو امام مسلم دا سند ډېر صفت وکړو. په دې ځای کې تاسو د امام مسلم او د امام بخاري په فرق باندې ځان پوه کړئ. امام مسلم ډېر صفت وکړو چې تا داسې اوچت سند بیان کو
چې په دنیا کې دې په شان دي اوچت سند او حدیث نشته دی او 2 سندونه ولا نور هم بیان کړ. امام بخاري غلی ناست دی نو فقال بخاري الا انه معلول. امام بخاري ویل ستاره حدیث بیمار دی. نو امام مسلم رنگ چې کومه تک زړ شو او امام بخاري ته وایي چې استاد الاساتذه د استادانو استاذه په دې کې څه بیماری ده؟ ته ماته بیماری بیان کړه او ورته بس حدیث ټیک دی. ویل چې نه ته موږ ته حدیث بیان کا او بیماری بیان کړه. او ورته په جواب کې ویله چې تا حدیث بیان کو چې محمد ابن اسماعیل حدثنا وهیب او ندلته یو راوي دی غورځولی دی وهیب. نو دا وهیب پکې پیوس کړه نو حدیث په دې متصل شي. نور د وهیب او د محمد موسی ابن اسماعیل او د وهیب په منځ کې ملاقات شوی دی خو د موسی ابن اسماعیل او د سهیل په منځ کې ملاقات نه شوی. حدیث ته متصل ذکر نه کو. نو دا د امام بخاري سو دا معمولی ونی د حافظي ذکر او نور بشماره داغه فضایل دي مناقب دي امو نشو بیانولی دلته. خو لنډه خبره داره یحیی زوی دا ابي کثیر نقل کوي امام مسلم کتاب الصلات کې نقل کوي باب اوقات الصلات الخمس چې لا استطاع العلم براحة الجسم وي. علم چې کوم راحت الجسم سره نه دي. بعضې خلک خفه شي ټول عمر خوبونه کړي او بل سړي محنت کړی نو هغه محنت والا پسې دی خاندي بیا چې لکه دی ولې دومره کمال ته ورځي لکه هغه محنت کړی ځان ستړی کړی دی او تا خوبونه کړي دي. و چې تا خوبونه کول او ته ټوله ورځ چې کوم کسبت دی لکه په غاړې کې نیولی او په ترخ کې دې نیولی کله به هندوستان ته ځې او کله پاکستان ته ځې کله به یو طرف ته روان کله بل طرف ته روان. سبق په دوران کې به ستا پروګراماتو او د پروګراماتو په ټایم کې به سبق نه و. نو تا څه کړي دي؟ نو هغه علم حاصل کړی دی. دا وایي چې لا یستطیع العلم براحة الجسم چې ته دغه طرف ته لاوبالي سبق چې دی دا نه حاصلېږي. په دې وجه باندې د امام بخاري بېشماره 1100 استادانو او د هغې استادانو نومونه د هغې شجره نسب ولادت او وفات هر څه ورته معلوم و. لوی حافظ الله ورکړي وه. لنډه خبره هم دا ده چې د خپل علم د حفاظت دپاره هغه خپل حافظه محفوظه کړې وه خپل مال محفوظ کړی و خپل اندرونه بیرونه محفوظ کړی و ځکه الله تعالی ډېر لوی علم ورکړی دی. روحانیت یې څومره زیات دی مخکې بار بار دا خبره تاسو اورېده. ارشاد الساري علامه قسطلاني په خپله مقدمه کې نقل کوي صفحه نمبر 9 باندې جلد اول نقل کوي امام بخاري فرمایي وایي چې کله ما قرآن مجید کې د آیات ولیدو چې غیبت حرام دی غیبت سره دا حرام دی نو د هغې نه وروسته ما غیبت نه دی کړی دی ما چا غیبت نه دی کړی چې کله ما ولدو منذ رأیتو ان الغیبت حرام مغتبتو ما غیبت نه دی کړی. نو ته به چې عجیبه غوندې خبره ده او بیا وایي زه وایم چې زما په عملنامه کې ماته میلاویږي نو زما دا یقین دی چې په دې کې به غیبت نه وي زما په عملنامه کې به غیبت نه وي. نو ته وایي دومره ورکوټي خبره دې نه ځان ساتلی شي. دا یاد ساتئ د غیبت نه څوک نه بچ کېږي. د منبر په سر باندې غیبت او د محراب په منځ کې غیبت او په بخاري درس کې غیبت او د مسلم په درس کې غیبت او د کاپیې په درس کې غیبت او هسې په محفل کې ناس غیبت او هر ځای کې غیبت دا ول د ښځو بیماري وه د ښځو د یهودو بیماري وه بیا د ښځو بیماري شوه اوس د ټولو انسانانو بیماري شوه. عوام او خواص یې ټول سره ګیر کړي دي. نو چې یو سړی ځان د خپل ژبه نه ده دا یې په قابو کې نور اعمال یې په قابو کې چې دې غیبت نه کې معلومه دا شوه چې یاره دې نور باقي ګناهونه ځان ساتي. نو ما غیبت نه دی کړی نه که نه علمي وقار دپاره هغه څومره قرباني کړې ده څومره قرباني د علمي وقار دپاره خپل ژبه خپل مال خپل دولت هر څه محفوظ 20 کروڑ د هغه الواد هم نه وګوره دا یاد ساتئ. امام بخاري الواد نه و صاحب د مرعات نقل کوي د مشکات شارح چې د امام بخاري الواد نه و نه مذکر نه مؤنث الواد نه و ابو عبدالله ځان ته وایو خو لیکن اسم کنجه خو سړی د بچو نه بغیر مې ښودی شي الواد نه و خو لیکن سخاوت یې څومره 5000 دینار چې کوي د هغه ماهانه ګټه وه او دا به په یتیمانانو باندې تقسیموله. په دې وجه باندې د علمي وقار دپاره زموږ په شانتي نه و. موږ خو د علمي وقار د پامال کولو دپاره انډر فلیم کوو ډبل شام کوو پراپرټي او پلاټونه خرڅوو اخله او دوکې او شوکې هر څه کوه او چې دکانداري کوې که نه بیا دې چېرته د څه شی ورته وایي مکتبه وه نو بیا د مکتبي والا نه خو ځان ساته
د 100 روپو کتاب چې کوم دی په 1500 خرڅوي او د 1500 هغه په 1000 روپۍ خرڅوي. دغه علمي وقاري. لیکن د امام بخاری علمي وقار ته ګوري. دا قصه نقل کړې ده اگر کا امداد الباری 461 جلد نمبر 1، فضل الباری 55 صفحہ جلد نمبر 1 باندې فضل الباری د شاه شبیر احمد عثماني شرح ده، او امداد الباری نقل کړي په حواله د ابن حجر. نو ابن حجر خو ډیر دی، یو فتح الباری ابن حجر، دام ابن حجر دی، نور ابن حجر دی، اوس کم ابن حجر دی غالبا ایبا فضل الباری نقل کړي. شبیر احمد عثماني خدا سي لکیر کې فقیر چې کوم دی مولا نه دی، هغه ډېر محقق او مدقق مولا دی. نو هغه نقل کوي چې د علمي وقار په خاطر باندې امام بخاری یو ځل سمندري سفر کې روانو به یو کشتۍ کې سور دی. نو چې کله سور دی نو یو سړی ورسره میلاو شو، ډېر په مینه او محبت باندې معلومات یې وکړې ستا سره څه دي. نو معلومات چې هغه ته وشوي دې سره 1000 دینار ورسره دي، ډېر لوی قیمت دی. نو چې کله شپه تېره شو سحر شو نو هغه اعلان وکړو چغې وایستې زمانه چا 1000 دینار پټ کړي دي. نو امام بخاری رحم الله چې وکتل چې لکه 1000 دینار خو چا سره شته نه، دا خو زما سره دي، سړي لیدلې دي، روی هغه روپۍ راواخېستې سمندر ته واچولې. د هغې نه وروسته چې کله خلقو تالاشي واخیستلی شوه امام بخاري ته وایي چې ستا سره 1000 دینار نه وي در سره بېګا؟ ویل وې وایي څه شوې؟ سمندر ته مې واچولې. وایي ظالمه، وایي تا خو ټول علم زما بربادو چې په ما باندې دا الزام لګېدلی وی چې دی غل دی. نو زما ټول حدیث لاړه په سین تاله وکړه. ظالمه که تا ما ته بېګا ویلې وې چې ما له دا روپۍ راکړه ما به تا له درکړې وې. زه په روپو څه کومه؟ دا خو د غریبانان مسکینانو دپاره ما راغېستې وې، خو ته ولګېدلی تا زما باندې ډېر غټ پریشاني درته ورسوله، دومره زیات خفه شوې. ته امام بخاري ویل چې او ما ته څه پته وه؟ ما خو ویله چې 1000 دینار د چا سره یې نه، د علمي وقار د حفاظت دپاره، د حدیث د وقار د حفاظت دپاره به ډېر کارونه کوي. ډېر کارونه په شریعت کې جایز دي، خو به د محدثینو علماو دپاره ناجایز دي، عرفا عقلا، شرعا نه، عرفا عقلا. ولې په هغې کار په وجه باندې به لوی الزام لګي، لوی خبرې به لګي، لوی خبرې. اوس یو سړی په بازار کې ولاړ دی او هغه د ګنو شربت راواخېستو په ولاړ یې سکي، نو خیر دی، عام سړی. اوس یو ملا سړی دی او ښه دا غټ پټکیم والی دی او سپینې جامې م اغوستلې دی او دوی همې دستار دی، همې ګیره د ور سره برابر دی، او دی هم د نور خلکو خوا ته ورغی او ګیلاس یې راواخېستو. نو ته هلکه جی په حدیث کې راغلی دی چې په ولاړې باندې ضرورت په وخت کې چې داسې کول جایز دي. نه، ستا لپاره عرفن عقلن دا جایز دی. کښېنه، مسکه، مړ کېږې نه، تندې لاسه مړ کېږې نه، یو طرف ته شه. تا ته دا چا ویلي چې جایز دي ستا لپاره؟ ستا په لاس باندې، ستا په دې کار، په دې فعل باندې ټول شریعت بدنامیږي. ته به دا کارونه نه کوې. دا امام بخاري دا کار کړی دی. په دې وجه باندې الله تعالی هغه ته لوی قدر ورکړو، لوی عزت یې وله ورکړو. چې وفات شو که نه، علامه غالب ابن جبرائیل نقل کوي په حالات دفن کې چې کله امام بخاري ښخ شو نو د مشکو خوشبویي د قبر نه ختله، او بیا سعدي بابا چې دی نو د هغې په اشعارو کې ډېر صفت وګو چې گله خوشبوی در حمام روزه رسید از دست و محبوبه بدستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویزه تو مستم، با گفتا من گله ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم، جمال هم نشین در من اثر کر وگرنه من هما خاکم کی هستم. او یو سړي ته خوشبوداره خاور او خټه میلاو شو، ورته وایي چېرې دومره ښایسته خوشبویي دی زما زړه دې ګډوډ کو. نو ورته د ګل په خوا کې مې وخت شوی دی که نه هغه شان د زړه خاور به وي که د هغې په خوا کې نه وي. نو د امام بخاري د قبر نه د مشکو خوشبویي ختله. دا ټیک خبره ده. په صحابو کې سعد بن معاذ رضی الله عنه د قبر نه هم د خوشبویي د مشکو ختله. طالبانو تاسو ویلي مناقب، کتاب المناقب، مناقب الانصار کې منقب د سعد بن معاذ رضی الله عنه 516 صفحه جلد نمبر 11 عمدة القاری د ابن سعد په حواله باندې نقل کوي چې یو صحابي نقل کوي ما د مشکو د قبر نه خاوره راواخیستل چې لاړم کور مې وکتل هغه مشک. نو دا د هغه الله قدر ورکړی دی. اوس د حدیث ته راځو، مختصر غوندې وایو. ده امام بخاري د خپل کتاب شروع چې کړی بد الوحی نه کړله، وحی څنګه راله. هلته حدیث انما الاعمال بالنیات راوړو. اختتام یې وکړو په دې حدیث باندې، د طول په حدیث باندې او په کلمتان حبیبتان باندې وکړو. علامه سیندي په حاشیه د بخاري نقل کوي چې وزن حق دی او مسائل توحید دا توحید دی برابري، نو ستا په وزن کې به څه وي؟ زور وي، بوج به یې پکې، ابه درونی،
او چې کله توحید او نیت تی برابر نه وي نو بیا دې کاته خرابه ده. د دې وجې نه د اول ورځې نه والا تر آخرې ورځې پورې به دې نیت صحیح وي نو په اعمالو کې به دې څه وي زور به وي. شانور شاه کشمیری فیض الباری کې نقل کوي چې امام بخاري وایي چې ستا ابتدا د وحی نه او د نیت نه شروع شوه نو نتیجه دې دا دا ټول کارونه ته سره پاره کې د دې دپاره کې چې الله خوشحاله شي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم چې الله خوشحاله شي. نو که ستا په توحید بیانولو کې ستا په درس و تدریس کې ستا په عباداتو کې ستا په اعمالو کې رضا د الله مقصوده نه وي نو دا ټول اعمال دي باطل دي دا ټول برباد دي دې څه نتیجه نشته دی. په دې وجه باندې ستا نیت په صحیح وي ستا عقیده به صحیح وي خو مقصد به دي لله فی الله د الله رضا وي نور به دې سمسده وي. نن سبا اوقاته خرابه ده سړی بخاري ختمه کې نیت صحیح نشي بخاري ختمه کې عمل صحیح نشي سار نه والا تر ماښامه پورې درسونه کوي نیت برابر نشي کینه تې ونوځي بغض تې ونوځي حسد تې ونوځي دا څنګه ملا دی څنګه طالب دی څنګه داعي دی څنګه مسلمان دی دا ډېره خوشي خبره ده. یا چې کوم درس ورته وکړي او د مدرسې نه طالبان ووځي او هلته چې کوم دی د فتنې ګډ جوړ شي نه د انصاف او د عدل او د اطمینان او د حکمت خلک به جوړېږي د دې به نه جوړېږي. نو ځکه شاه صاحب وایي چې ګورې دا ټولې خبرې هله به وي چې کله مقصد رضای الهي وي. او یا داسې وایه چې امام بخاري ابتدا کړې ده د بد الوحي نه اقرا باسم ربک الذي خلق د ټول نه مخکې دا 5 آیتونه نازل دي او اختتام یې کړی دی سبحان الله وبحمده په سورة نصر باندې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا نو فسبح بحمد ربک یعنی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دویم نمبر بحث موازین دا جمع د میزان اصل کې میوزان دی نو تاسو ته پته واو ما قبل کسره ده نو بدل شو بچا سره په یې سره میزان دی جوړ شو صيغه د جمع راغلی ده. نو بعض علما وایي چې بس جمع حقیقي ده بشاره تلی دي د هر سړي ځان ځان تله ده نو ته ځان ځان تلی خو نشته صحیح روایت خو همداره چې یوه تله ده دوی چابړي دي نو بیا معنا دا شي په اعتبار د عمل سره په اعتبار د افرادو سره جمع راغلی ده د تعدد الاعمال په وجه باندې د اشخاص په وجه باندې سره هغه جمع راغلی ده. د دې وجې نه دلته هم حافظ ابن حجر نقل کوي چې تله یوه ده ان المیزان له کفتان حافظ ابن حجر یو تله ده دوی چابړي دي او دغه تله غټه تله ده تفسیر مظهری سلمانی فارسی رضی الله عنه نقل کوي ډېر وسیع تله ده ځمکې اسمانونه پکې راځي. دغه رنګ کشاف سورة انبیاء آیت نمبر 48 باندې علامه زمخشري نقل کوي چې داود علیه السلام مطالبه کړې وه چې ما ته راتله وښایه پروردګار ورته خوري او بېهوشي پرې راغلې وه چې دومره غټه تله به څنګه ډکېږي نو هغه ورته ویله چې زه راضي شمه پروردګار وایي نو په نیمه کجوره باندې به یې ډکه کړمه په نیمه کجوره خو چې زه راضي شمه مطلب یې دا دی چې زما د رضا دپاره څه وکړې نو هغه که نیمه کجوره یې که نه دا تله به ډکېږي خو چې زما رضا پکې نه وي که نه نو که دا ټولې دنیا اعمال لا جمع کړې نو تله به ډکه نه کړي نو دا تله ده یوه تله ده. اوس په دې کې امام مجاهد نقل کوي القسطاس العدل بالرومیته د امام مجاهد رائے دا چې دا رومي زبان دی لیکن حال دا چې په قرآن مجید کې الله فرمایي انا انزلنا قرآنا عربیا سورۃ یوسف کې نقل کوي نو د هغې تفصیل هغه مخکې تاسو ویلی دی خو مختصر غوندې خبره داره چې بعضې علما د دې خبرې قایل دي چې په قرآن کې درې څلور الفاظ چې کوم مفردات په دې باندې قرآن د عربیت نه وځي یا دا چېرې نمونه پکې دي اعلام دي پکې دوه درې نمونه چې دی دا خو د عربیت نه چې دی نو څه دی قرآن نه وباسي لیکن صحیح خبر همدار او صحیح جواب همدار صاحب د مشارق نقل کوي نور علما نقل کوي چې دې د توافق اللغات ویلی کېږي معنا دا چې یو لفظ په ډېرو زبانونو کې استعمالي په ډېرو زبانونو کې په رومي کې وي او په سوریاني کې وي او په لاتیني کې وي او په عربي کې وي قرآن د چا محتاج نه دی نه د چا لغت محتاج دی نه د لفظ محتاج دی نه د بل زبان محتاج دی. په دې وجه باندې قرآن مجید لفظ په بل زبان کې به استعمال شوی لکه تنور لفظ دی په ډېرو زبانونو کې استعمال شوی دی دې ته توافق اللغات دا ویلی کېږي نو په دې وجه ظاهره خبر همداسې ده. اوس قسم مصدر دی چا د مقسط په معنا د عادل سره او قاصد په معنا د جایز سره چې مجرد صیغه والی که نه قسط یقسطو نو په معنا د قاصد ظلم سره راځي او چې کله اقصد یقصد اقصاد تو اخلین په معنا د انصاف سره راځي. و اما القاسطون د هغې لاندې امام قرطبي هم دا خبره نقل کوي نو چې مجرد یې واخلې نو معنی ده ظلم او چې کله د باب فعال نه واخلې نو معنی ده انصاف.
اوس په دې باندې امام اسماعیلي اعتراض کړی دی چې دا قسم مصدر د مقصد نه دی بلکې د اقصاد دی. نو د هغې جواب نهایي نقل کړی دی، علامه کرماني ابن بطال نقل کړی دی، حافظ ابن حجر نقل کړی دی چې دې ته ویل کېږي مصدر المصدر، او د دې نه چې کوم زواید دي دا حذف کېږي د پاره د مناسبت د معنا فعلي. نو د هغې دپاره په عربۍ زبان کې داسې کېږي. اوس اعمال د بني ادم متللی کېږي. پخوانه معتزله منکر، اوس خو څوک منکر نه دي. اوس په قیامت کې مختلف قسم خلق دی. څه خلق خو هغه دی چې هغوی عقیده برباده ده، کفر دی، شرک دی، مشرکان دي، کافران دي، ذره برابر د نیکۍ اعمال یې نشته دي، انسانیت سره یې ښه نه دي کړي، نو هغه بې حسابه بې کتابه جهنم ته دي. خلق هغه دی چې د هغوی ګناهونه زلات پوي خو هغه معاف دي، یا نیکۍ ډېرې زیاتې دي، یا هغه اویا زره کسان چې کوم نبي علیه السلام فرمایي هغه بې حسابه بې کتابه هغه جنت ته دي. د دې نه علاوه مسلمانان دي او کافران دي او منافقان دي، نیکۍ هم دي بدۍ هم دي، د هغوی حساب کتاب به کېږي. اوس حساب کتاب کېږي نو د کافر په باره کې قرآن کې الله فرمایي فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، یا صحیح بخاري حدیث دی د ابوهریره رضی الله عنه لا یزن عند الله جناح بعوضه. نه دې سره به څه کې د کافر حساب ته څه ضرورت دی؟ نو هغه وایي چې د جهنم نه بچ کېږي، د جهنم نه بچ کېږي. نور په جهنم کې به د بل مشرک چې هغه د ده نه بدتر وي د هغې نه به سزا کموي، لکه ابو طالب صاحب چې د نورو مشرکانو د ابولهب نه سزا سره کمه ده، د ابو جهل نه سزا سره کمه ده، دا نه چې جهنم نه بچ کېدی شي، لیکن سزا به څه وي؟ سزا به کموي. د حقارت ته اشاره ده. بیا به څه تللی کېږي؟ امام قرطبي ترجیح دې له ورکوي چې صحائف الاعمال، د اعمالو د کاغذونه چې کومه لیک دی دا به لیکلی کېږي. او پاک حدیث د عبدالله ابن عمرو ابن عاص حدیث دی، امام ترمذي حاکم نقل کړی په سند صحیح باندې چې یو سړي لوی بېشماره عملنامې وي، سجلات په یو کم سل ټول به د ګناهونو نه ډکي، او یو پرزه یو ټوکړه چې په هغې به لا اله الا الله لیکي، دا یو ټوکړه به څه شي غالبه شي په چا باندې؟ په هغې باندې سجلات به تللی کېږي. دویم نمبر قول چې حافظ ابن حجر نقل کړی د هغوی اعمال به تللی کېږي، لکه د ابو درداء رضی الله عنه په حدیث کې راځي چې ښه اخلاق چې کومه دی دا به ډېر وزن لري، دا ابو داود ترمذي حدیث دی. یا د جابر ابن عبدالله په حدیث کې فتوزن حسنات و سیئات، نیکۍ او بدۍ به تللی کېږي. نو حافظ ابن حجر دې له ترجیح ورکړې ده. دریم قول دا دی چې صاحب الاعمال به تللی کېږي، صاحب الاعمال، لکه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ته نبي علیه السلام فرمایي وایي ستا د وړې وړې خپې پنډۍ دا به د احد د غر نه زیاتې درنې وي. لہذا دا ټولې دي. نور تله ده. علامه ابوالقاسم اللکایي کتاب السنه کې نقل کوي د حذیفه د یمان نه موقوفا چې صاحب د میزان د قیامت په ورځ باندې جبریل امین وي. جبریل امین د احمد ابن اشکاب د امام بخاري په کشرانو استادانو کې دی. د کلمتان نه مراد دلته کلامونه دي، یوازې مفرد کلمې ته نه بلکې کلامونه ته مراد دي. کلمتان له کلمه د اخلاص، او بیا کلمتان خبر مقدم دی، او دا باقی صفتونه رستو چې ذکر دي، او مبتدا سبحان الله دی. د دې دپاره چې د شامع شوق پیدا کوي، د سامع شوق پیدا کوي. ته هلکه لکه مداریان چې وایي که نه زما سره یو شیز دی، دا صفت دی، دارې 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 بیانې، خلک وایي دا به راڅه شی، نو چې کله ورته هغه ښکاره کړي چې هم دا دی. دا شوق د پیدا کولو دپاره کلمتانې حبیبتانې دا صفتونه کوي، داسې دي داسې دي داسې، دا به څنګه کلمې، څومره عظیمې کلمې دي. سبحان الله بحمده سبحان الله العظیم. خفیفتانې معنی قلت العمل او کثرت الثواب، او سبحان سره دا مصدر دی. لہذا دا دو کلمې دي، سبحان الله بحمده سبحان الله العظیم. نور په دې تفصیل ډېر دی، ولیکن ټایم داسې دی چې نور مشران به راځي، تقریر به کوي، بیانونه به کوي. د دې نه ما خپله خبره لنډه کړه، مختصر مې کړه. آخري خبره د سند ده. یو خو دا کاغذ دی ستاسو سره، کاغذ خو یو اجازتنامه ده. اصل سند سړو ته ویلی کېږي. الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. عبدالله بن مبارک مشهور قول امام مسلم مقدمه کې نقل کړی دی چې سند د دین یو حصه ده، او چې سند نه وي که نه څوک چې څه وایي نو هغه دې وایي. زمونږ دا دین چې محفوظ دی دا په سړو باندې محفوظ دی. سفیان ثوری رحمه الله فرمایي الاسناد صلاح المؤمن، دا د مؤمن صلاح ده. امام احمد طلب الاسناد العالی سنت عمن سلف، د سلف سنت طریقه دا و چې اوچت سند به حاصلوو. په دې وجه باندې د اوچت سند دپاره هغوی به کوشش کولو. نو اسناد او سړي دا دین دی، دې نه په دې باندې کار نه کېږي، چا ویلي ما ویلي باندې په شریعت کې کار نه کېږي.
زمونږ دین چې کومه دی نو دا به څه وي، دا به په سند باندې وي، په سړو باندې وي، دا په حواله باندې وي، دا به کتاب باندې وي، بغیر د دې نه کار نه کېږي. لہذا زمونږ اساتذه مختصرا غوندې د هغوی ذکر درته کوم، بس خبره ختموم. نو په حدیثو کې زمونږ 3 استادان دي. ټول نه مشر استاد زمونږ چې دی نو هغه استاد محترم شیخ محمد عنایت الرحمن مرحوم. د هغه استاد 3 استادان، نور استادان هم دي خو غټ استادان یې 3 دي په حدیثو کې. یو دی خان بهادر مارتونګي چې هغې ته مارتون بابا وایي. د هغه استاد دی عبدالرحمن امروهي رحمه الله، او د هغه استاد دی شیخ الهند محمود الحسن رحمه الله. دویم استاد د هغه دی عبدالحلیم سواتی چې هغه د بازارګۍ مولی صاحب وایي، غټ عالم تیر شوی. د هغه استاد دی عبدالعلي دهلوي رحمه الله، او د هغه استاد دی شیخ الهند محمود الحسن رحمه الله. دریم استاد د هغه د ادریس خان دهلوي رحمه الله، جامع اشرفیه لاهور. د هغه 3 استادان دي، خو 2 استادان یو شاه انورشاه کشمیری رحمه الله دی، یو شبیر احمد عثماني رحمه الله دی. د هغوی استاد دی شیخ الهند محمود الحسن رحمه الله. بل استاد د هغه چې دی نو هغه خلیل احمد سهارنپوري دی، خو هغه د محمد قاسم نانوتوي رحمه الله معاصر دی، د شیخ الهند رحمه الله مصر نه دی. دویم استاد زموږ سید فدا محمد مرحوم، د هغه استاد دی عبدالرحمن مینوي رحمه الله. نور استادان دي، خدای غټ استاد دی. د هغه استاد دی حسین احمد مدني رحمه الله، او د هغه استاد شیخ الهند محمود الحسن رحمه الله. بل استاد زمونږ دی استاد محترم محمد اکبر خان مرحوم، بابا به ورته مونږ وایو. نو د هغه 2 استادان چې کومه د شیخ صاحب د 2 استادان دي، خان بهادر مارتونګي، عبدالحلیم سواتی رحمه الله، دا هغه استادان دي. نو دا سلسله شیخ الهند محمود الحسن ته رسېدلې ده. د هغه استاد محمد قاسم نانوتوي رحمه الله، د هغه استاد شاه عبدالغني رحمه الله، د هغه استاد شاه محمد اسحاق رحمه الله، او د هغه استاد شاه عبدالعزیز رحمه الله، او د هغه استاد شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله. دې پورې سند تام دی. د دې نه اخوا چې کوم سندونه په کتابونو کاغذونو کې خلکو لیکلي منقطع دي، کټ دي، په منځ کې سلسلې کټ شوي دي. نو په دې وجه د استاد الکل چې هغه د دې ټول بری صغیر او د ایشیا استاد دی نو شاه ولی الله رحمه الله دی. مبارک شي. الله دې الله په دې علم باندې عمل نصیب کړي، او الله دې په معاشره کې د ښه علماو، د حکیمانو عادلانو علماو کردار ادا کړي. ستاسو نه امان البلاغ.